أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الحجر دې رب داري مخکې ویل دي خلق له الله انعامات تشریکا دی صورت کې الله باز انعامات تشریک چې کم دي. دویم آلته اثبات توحید کې په نقلی دلایلو دی مقام کې به عقلی دلایل راوړي. عقل د انسان د تقاضا کې چې والله اطاعت دی وشي دی والله بندگی. دریم سورہ ابراہیم کې الله تخویف دنیوي او اخروی دواړه ورکړه. د دنیا د عذاب نه یره د آخرت د عذاب نه یره. دلته وسوي کافر انسان په ورځ قیامت ارمان کوي چې کاش مسلمان وي لو کانوا مسلمین، لیکن الله هیڅ پیدا به ورکی. څلورم سورہ ابراہیم کې الله بیان دیو کې چې اے نبی کله چې قران بیان نو ډېر په میړانو بهادرۍ چانه به یریږي نه. څوک به قتل کی، څوک به وجنی، خیدی به کی، دا خبره وکیږي. الله وایي دې صورت کې الله آداب د دعوت بیان کی. دای شکل دعوت کینو په کومه طریقه سورہ هجر نه الله یاد کړي. مقصد د صورت سره تخویف دې من کری توحید. کوم انسانان چې د الله توحید نه مني هغه لاره ده سخت سزا به الله دوی لوري. ارمان به کوي خو هیڅ پیدا به نشته. خلاصه به دی چاول باب 14 آیت پورې. اول آیات کې الله ترغیب ورکړي قران لا، دویم کې تخویف، دریم کې الله زجر ورکړي په سبب د دې چې د اخرت ایمان نه راوړي. صرف د خوراک سره کار دی، امیدو سره کار دی. یاکل منا خوري ويرههم الامل دامنا امیدونه برباد کړو. څلورم نمبر آیت کې تخفیف دنیوي، پنځم کې زجر په انکار د قیامت جواب د سوال. دوی ویلي مبالغه عذاب ناراضي چې کوم د الله دشمنانو الله وټیم هم نه پورا. شپږم کې زجر په انکار د رسالت د نبی نو دی ویلي انک لمجنون. رسول الله نبی له مړ تخوري ونی دماغ دی خراب دی. الله یې څومره کما خلق دي. دې نور سوي سوالات او جوابات. سوال لس کې الله زجر بیان کې په انکار د معجزات او عنادن. دې نور سوي بل باب. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را. دې حروف مقصد بشي والله په دې حروف مقطعات. تلك آیات الكتاب وقرآن مبین. دا سم مخینه چې خو دلې شي وی آیاتونه د کتاب دی او د قشان قرآن مضمون مخکاره دی. آیات الكتاب آیات کې دوه تفسیر دي. یو کې لیک معنا د نخې، دویم قول علماء ذکر کړی چې آیات کې معنا د واقعات. کتاب کې دوه قول دي، یو قرآن یو مخی کتابونه. ورسا کې اوس تخفیف ډیر کرت ارمان بکې الذين غ انسانان کفروا چې کفر کړي لري لو کانوا مسلمین ارمان چې موږ توحید منلې. ربما کې ارو پر پاره تکثیر رااله ارمان بشرته کوي دنیا کې آخرت کې. لو کانوا مسلمین ارمان چې موږ مسلمانان وي. اسلام دومره لوی نعمت دی. کافر انسان په ورځ قیامت چې اسلام تقدیر وګوري دې مسلمانانو سره چې الله کوم معاملات کوي ارمان بو کې چې الله کاش موږ مسلمانان وي چې اوس مو دا مزیا سره کړې وي. او دې سپېدنه ورکی د ارمان. ورسات زجر
په دې خبره چې داخله کې ایمان نه راوړي صرف پرې چې خوراک کوي د قشنګ دوګ دوی میدونه زرهم زر معنا ترک شی بعد البیان فرید داخله یاکلوا چې خوراک کوي او مزي حاصل کوي او غافل کړي دوی لره العمل دوګ دوی میدونه فسوف يعلمون زر دې چې په یو شي په عذاب یلههم العمل سمنا حدیث کې مرাজি رسول الله فرمایي انسان شي سپینګری کیږي د شي نه په ځوانيږي حرص بالمال او بالعمر دار انسان ایمان د شي بربادي رسول الله فرمایي لکه دوا وګي لیوان چې په ګړو بزو یو کندک باندې راخوشي کې نو سم خیال لې ګډ وډ ویني کی ضرور به ګډ وډ کی اوس تقریب نووي وما اهلكنا الله من دې برباد کړي من قريه ایشو کله الا ولا مگر د عیدا ناکد پاره کتاب معلوم لیکل دی الله معلوم د الله سلام کتاب معنا لیکل معلوم دی د الله سلام لها سمانا لهلاکها دا اصل کې جواب سوال دی دخل کوی دی چې ار کرم د الله دشمنانو نه الله ورې مبانه عذاب نه راولي جواب دار وخت نه دی پورا چې کله خټیم پورا شو بیا الله ګوري وزجر ما تسبق الله ان مخکیږي من امته شوړل اجل د خپل نیټي نو نرسته کیږي نمخ یدل کېدل شان نرسته کېدل ورسات کې بل زجر دوی نبی صلی الله علیه وسلم نو ویل یا رسول الله تو خو لیونه موسی خبر څنګه ومنو وقالو دی ویلی یا ایها الذی ایا غسړیانو نزل علیه ذکر او نازل شوی پر ایمان ذکر انک یقینا تشی لمجنون خمخ لیونه نزل علیه ذکر چې نازل شوی پر ایمان ذکر معنا بزامهم د دې په ګمان باندې انک لمجنون تلیونه سوره قلم کې ممرش نبی صلی الله علیه وسلم لیونه ولی ویلی یودا چې کله بزان له ذکر د الله به کو دوی رضا لیونه ځان سره غړيږي او بل دعوت زیات کو عجیب انسان واره چې ارجه له ملګری پیدا کړل موقع پیدا کړل ویلې بش ایوه الناس قول لا اله الا الله دوی ویل دا څنګه لیونه دي اې دماغ خراب دي څومره ډېری خبرې کوي چا به چې زیات خبرې کولې نو دی به دا لیونه دي ارجه کې دعوت ته او دعوت ته او دعوت دلتم لګې دي التم لګې دي التم لګې دي دمړه شي دماغ خراب دي ورسات کې زجر دی په بل طریقه سورې زخرف کې عمره شي 350 کې دی ویلي کدا نبی چرته د الله حق نبی نه پکار دا چې د سره ګارد ملائک وي بیړ غټان شي ملائک اور سره راغلي وي لوما ولی تراتک نه کوي موږ لرا بالملائکه بن ملائکو ان كنت من الصادقين کته وی درشتونو نام موږ ملائک راولا کته درشتونو نه موږ مستاره خبره به اومنو چې د یقین د الله نبی او په دې شرط چې ملائک ځان سره راولي کړي داري ورسا کې جواب لوک نشه غیر مرتب پکار دا چې اول خبره جواب کړي وي لیکن دې کې د دویمه خبره جواب دی حاصل لا دی ملائک راولم وی آو ملائک شراجی اذان سره عذاب راولي به خوستا شو دا ټول ارث بربادي ملائک څنګه نه راولو ما ننزل که معنا دا کته کېدو وا ننزل من الملائکه دا ملائک الا بالحق مگر پاسابا وما كانوا يزنون به داخلك په دې وخت کې مهلت ورکړې شوی ملائک شرال به تاسو الله موږ مهلت نه درکو چې مقدر کو الا بالحق حق یومنا د عذاب به معنا وحی کنه ورسته کې جواب داول سوال دی دوی ویل دینه دا نبی چې دا لیوانه دی جواب دار چې دی قران ذمہوار مونږ کړه
انا نحنو یقینا من شو الله یمون نازل کړی دی ذکر یاداش و انا له یقینا من یدر پر حفاظت والا دمخې کتابونو چې مواری الله مليان له وسپارله دې کتاب چې مواری الله خپل واخسته مولا صاحب ورنه کړولې یو خدا ابدي کتاب دی که مولا له پریدو کې دیش بلې کمې ځته یو دویم د دې مخاطبین عوام وو په خلاف د مخکې کتابونو ورسا کی تسلی حاصل بدای چې اے نبی ته وګوره خپکهږي نه ستانه مخ دې رسول الله مونږ لګلې دې تکذیب شوه دې ay صبر کړی دې نو ته هم څه کوي صبر مونږ لمن لا ویلې ولقد ارسلنا يقين لګلې دې مونږ رسولان من قبل کسان وړاندې پاډلو پخوانو کې شیعی الاولین جمع شیعه تابع د غیره نیک انسانو کا بدر ارسلنا رسولا ورسات کی زجر دے بل استهزاء آیات کی مقصد تسلی دا کله چې انبیاء راغلي دی خلق له د الله توحید ته شیکړې نو دی ورته ویلي دي ته امخل سړې ټوکی ور پوری کړې تا پورم ټوکی کی کړه ته وڅکه کلک به ودرېږي د چار ټوکونه الله متاثر نشي و ما یاتهم نراغله دي خلق الله من رسولني چې رسول یا ناراضي الا كان به يستاجور مگر دي خلق یې پوری کړی دي الله ټوکی ور پوری کړی دي سزا سورہ شعراء کې ورشه ورشه کې تکمیل كذلك ما ذا قشان نسلكه سمعنا من نباسو دا كفر نباسو تكذيب دريم نباسو دا استهزاء في قلوب المجرمين لا يبزنوا هذه مجرمانو كي لا يؤمنون به ایمان نلڑی پدی رسول یا زمیر راجی کا قرآن لا قرآن نلڑی يدي عذابنا وقد خلت دارتو جمله حالیه ده او حال دا چې تیر شوی دی الله او تاریخ د بوخانو سنت الاولین سمانا مزد سنت الله فی اهلاك المكذبین بوخا خلک څنګه الله برباد کړي خدا هم برباد کړي یا مزد سنتهم په تکذیب الانبیاء مخکې خلکو د انبیاء او تکذیب کړي لري دا خلک به موکي ورسا کې زجر په انکار د معجزات او عنادن څه مطلب اے نبی کله انسانان ته بر اسمان لم راوخه جنو دی ودا وای چې محمد جادو کړي لري دومره عنادین دي د سره منینا کوم را خلاص کو الله علیهم په دې باندې بابا من السماء او دروازه د اسمان نه به وګرځي په پای کې الله یا ارجن پور تر وخیږي فظلم انا وګرځي فی پای کې ارجن دا کافران بر راوخیږي ملائک لقالوا سبوي انما یقینا ذل ویل کنه ذل باتا ذل معنا دورځي باتا د شپې تک لوي شي د شپې خور سره خوب کې خيجره خيجه کله دورځي لقالوا نخم خوي چې انما یقینا بند کړي شوی دي افسار نظم داس درګي بل نحنو بلکې مونږ چې یو قوم یو جادو کړي شوی څه مطلب دا کافران دومره عنادین دي کبره اسمان له زرا وخه جو نو دوسوي دي محمد په باندې جادو کړي لري پاش راوخي جوړي د سره منل نه کوي دې نو سوچ دویم باب اول ایتونه کې الله عقلي دلیل ذکر کړي دین ورسو به واقع آدم علی السلام ذکر کړي مقصد به واقع دی تخفیف د عذاب نه بیر ابلیس مسئلہ رب تمداري مخیات کیوی دی اخر انکار کوي اوس وی ول انکار کوي توحید نه منلې
ولقد جعلنا يقينا منغر زولي دي الله في السماء بر اسمان کې بروجن سمان ستوري دیم قصرنا دریم د نور سپګمې منازل او مونږ ډول کړي دی الله ول الناظرین هغه انسانانو لشدي لګوري سوره صافات شپږم راشي سوره ملک شپږم للناظرین هغه انسانان چې ګوري دیم قول علماء ذکر کړی دی مراد هغه څوک دی چې برت علی وشي فایده بیانې دې ستورو پیدا سره پیدا شیطانان په ولي الله کړه قطاده شه پر مې ډول اسمان دی یو شیطان په ولي دوا خلق په لار معلومه درې حفاظت کړي موږ د اسمان من کل شیطان اندار شیطان رجیم چې غټلې شوی دی الا من استرخ سمانا مگر او څو شو سارنو کې الله یو خبر لرا فاتبعوا نور بشي شاء الله شهاب مبين هغه لمبت کارام سوره سواد کمره شاته کی صافات لسکم کله شیطانان بل راځي نو مونږه په دې لمبو باندې ولو سوال داله چې ار کله الله پر سور باندې ولي نبي خو بکار دا چې اسمان ټول بیډول شي کنه خال خاص سوري ټول ختمي مفسرین جواب کوي جواب حاصله معنا دې سوري موږ لمبر جدا کو سوري اوسم برقرار دی بل عقلی دلیل والارض الله اذا اسمك منكش کړي دا والقینا فيها رواسیا به مغرزوري دی پرې کې غرونا وانبتهم غراټو کولې دی فيها پرې کې من كل شيء موزون ار ان شاء الله په اندازا مدد نه راخ کلمه ده غرونه به الله برابر کړی دي پیدر غرونه دارا اسمك الله يشرقون خري انبتنا فيها من كل شيء موزون هر شي موږ ټکولې دي په خاص اندازا دیم قول له موږ کړه ونه وزنيات وجعلنا لكم بمغر زوري ساو سپار الله في عبد کې اسباب د ژوند فيها سمانا په دې اسمکه کې دیم قول لاري الاشیاء هغه شیونه چې پرېزمای کې راټو کېدلې دي معايشه سمن اسباب د ژوند ومن لفظ مواغسو شنه تاسو هغه لړ الله برازقین رزق ورکون کې دین مراد عام حیوانات زنده سر وحوش غلامان وینځي ټول مخلوق وسوي دي باران خزاني ما سره دي وان من شيء لا ونشري شيء الا اننا خزائنه مگر خام خاص مشترد ای خزانه دي دغه دوه قول دي یو من شيء عام دي د عرش خزانه الله ما سره دي عرشي دویم قول باز علماء ذکر کړي ایم من شأن مراد باران دې باران خزانه الله ما سره دي څومره ساز کی څومره شینکی راټکیږي څومره تخریبي او څومره آباد مونږ نه نازلو دا باران الا بقدر معلوم مگر په هغه اندازه باندې شمالون د الله سره باران شره کته کی د الله په امر الله له پته لګیدلې دومره ما باران په کار دی بریری کیفیت مسبل دلیل وارسلنا الله موږ لګلې دا بعدنا لواقع را پورته کون کې ورېزو لرام لواقع سمانا را پورته کوي دا ورېزي لواقع معنا پورته کوي خاوري لواقع معنا دا پانی دیونو پسرلې چې شي داوني غټي ونی شي الله بعدونه راولېږي نو په بل باندې وای ایسا غټه ماته کې څه مزیدار پانه دی روباسي دا کار څوک کوي یو الله فانزلنا الله به منازل کړي من السماء دبرنا ما نوبا شکو مونږ پتا سمای دا وبو ما انتم لو بخازنین نه تاسو دې لړ چې مکون کې سوره مومنون اتلس کې عمرش
خازنین دا من حافظین، خازنین دا من مانعین. لاک بالله یو نه کوي. اوس وې د ځمکې میراث به صرف او صرف مال پاتې. نو اے انسانانو ولې بندګي د الله نه کوي؟ دا غلط را چې الله نبی وارث، الله وارث او نبی ملنا. وإنا يقينا من شو الله إقامة خان حيش عندك والكون وميت وملك ونحن الوارثون ومن يو الله مالكان. سورة الإمران بنزل كم ویریو مريم سلوی کم امراش. اوس بیان د علم د الله. ولقد علمنا الله يقينا معلوم من لرا مخين منكم ساسنا، ولقد علمنا يقينا من معلوم د رستني المستقدمين مخکې ورستا. آیات کې پنځه تفسیر دي. الله واغ انسانان موږ معلوم دي چې مخکې مړ شي وي او ورسته مړ کېږي. د ټول مړ علم چا سره دی؟ فهم. ولقد علمنا يقينا موږ معلوم دي هغه قومونه چې مخکې دیر شي وي او ورسته راځي. دریم ولقد علمنا يقينا موږ معلوم دي هغه انسانان چې په طاعت کې مخکې کېږي او هغه انسانان چې ورسته کېږي. څلورم یقینا معلوم دی موږ لاغه انسانان چې منزل وخت راځي او هغه انسانان چې وست راځي. پنځم یقینا معلوم دی موږ لاغه انسانان چې اول جهاد لراځي، هغه انسانان چې وست راځي. ظاهر دا باندې ټول معناګانې مراد دي. اوچت عالم د الله او ز قیامت حال. وان ربک یقینا دار افساشره خمخ راجم به کې داخله یحشرهم بعد النشور. روچت به کې راجم به کې انه یقینا الله تعالی چې حکیم علیم حکمتونه والا دی او پوهه دی. دې جن رستا د انسان د پیدائش اصل بیان دی چې انسان څنګه پیدا دی. ولقد خلقنا یقینا من پیدا کړی دی انسان الله اذا کړنګار کوونکی څخه سوال دا من کړنګار کوي من حمئنا الله چې خټه دا او مسنون زړه ټنګ ټنګ تي کوي. والجان سمانا پیره مون پیدا کړی دی من قبل مخد آدمنا یا شیطان من نار سموم دا من دا اور گرمنا. منګ الله خاور نه پیدا کړو انسانان پیرین دې دور نه پیدا کړو. وز آدم علیہ السلام واقعا دې حاصل لاري چې اے خلکو دنیا د عذاب نه ځان ساتي لیسونه راګیر نشي کړای. وایس قال ربک او پاتیم یشویری رب سا ملائکه لرا انی خالق یقینا زبیرا کون کې یو بشر لرا دا کړنګار کون کې څخه من حمئن مسنون دا خټې زړینا. آیت دلیل پدې قران کې الله فرمایي چاول میں انسان پیدا کې من تراب د خاورنا خاور ده به ویری لمده میکړه به وی تین خټه میکړه به وی لازم سیکنا کوا دین اور شویری بدبو یرا به ویری ازړه خټه را به ویری کړنګار کوي به ویری د شهرک کودونه د مختلف انقلابات یو بل بشراغلی دي. فایزا پا غټیم کی چما برابر کې او په میکه پی پای کې من روح دارو زما خوانا پریوزه له هغه پر ساجدین سجده کوونکې. سوال لري دلته ویل ان خالق ز پیدا کوم به ورسره ورته امر د سجده دی. سوره بقره کې اول امر کړی د سجده پیدائش به ورسره راغلی. جواب دار چې ال خبره بناو په تعلیق څه مطلب؟ الله ویل اے ملائکو زبې یو څو پیدا کوم تاسو به خامخ هغه له سجده باندې شي. دلته ترتیب بیان کړي سجده وکړه فسجد الملائکه الله سجده وکړه ملائکه كلهم دې ټول اجمعون په یوځه الا ابلیس شیطان وکړه ابا انکار وکړه یکونه ما ساجدین چې شي دا شان سجده وکړه الله آدم لام ابا انکار وکړه بدمعشو کنه. قرطبی لیکلی اول حسد چې اسمانونو کې کړي دي ابلیس کړي د بابا سره لاندې قابل حابل سره صلی الله ورته وځه
قال يا ابلیس نو ویل الله تعالی یا ابلیس مالکا سمنا ای عذر لك سو عذر لري چنشوی ته ما ساجدین درې سجده کوونکو سره ادم لرام ورې دیونه کړه د څه ویل تکبر وکي اثر داري څنګه دل سجده وکړه زید ور پیدا کړم مدار خاورینه نو قال ابلیس ویل لم اكن زنیم چې سجده وکم لبشر انسان لا خلقته جدا پیدا کړی دا کړنګار کوونکنا من حمئ مسنونا چې خټره وزړه زه خو دې نه نیم لګي قال الله ورته ویلي فخرج منها وزيد فانك رجيم يقينا تيرت لشوي وان عليك اللعنه يقينا پتا مې لعنت دی الى يوم الدين تر ورځ جزاء قران سنت چې کله انسان مطالعه کی سره پاس اصل اسباب دي چې په باندې لعنت د انسان لمه توجي کیږي یو څو اساس مالي ځان سره یاد ساتي هغه انسان چې سود خوري باغ باندې الله لعنت ته چې سود باندې خورل کیږي باغم د الله لعنت ته کاروباري د سوچې باغم د الله لعنت ته سوچ غواره په دې سود کې پدم د الله لعنت ته خالونه چې لګي هغه باندې د الله لعنت ته خال چور درګولې کیږي پای باندې د الله لعنت ته زکات چنور کې باغم د الله لعنت ته مانعين د زکات هجرت چې کافرانو نو کې به دې اطراف کې اوسې کې یاد نه کې پدم د الله لعنت ته بشرام د الله لعنت ته هغه انګور چې اخستل کېږي په نیت د شراب او باغ باندې د الله لعنت ته بشرابین د الله لعنت ته بشراب اخستن کې باندې د الله لعنت ته هغه انسان چې شراب وړي باغم د الله لعنت ته د چا کر شوړل کېږي باغم د الله لعنت ته فخرسون کې باندې د الله لعنت ته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي تصویر شوباش بدم د الله لعنت ته تصویرانو باشي د موبایل کیمرې وغیرہ د ارسو مخورجه مصیبت په وخت کې وای پاغم د الله لعنت ته رشوت اخیستون کې باندې د الله لعنت ورکون کې باندې د الله لعنت هغه زنانه چې بل وخت لګي پایم د الله لعنت چې بل چا مطالبه کوي پایم د الله لعنت هغه زنانه چې ورجه وباش پایم د الله لعنت ته د بل چا چې مطالبه کوي چې مال ورجه وباس نه لري بدم د الله لعنت ته غاکونه چې نری کوي د پاره د ډول پاغم د الله لعنت ته هغه کله چې سړو سره ځان مشابه کوي پاغم د الله لعنت هغه سړی چې خو سره ځان مشابه کوي پاغم د الله لعنت غلاګان چې کوي پایم د الله لعنت ته هغه څو چې هغه د طلاق په درې طلاقو بل وې چې مار پاره موقته نکاح کا به طلاق په دم د الله لعنت څو چې اکار کوي پاغم د الله لعنت هغه سړی چې هغه په نو د مړو نو باسي پاغم د الله لعنت هغه زنانا چا کپنونه وباشي د مړو پایم د الله لعنت ته هلګر سړي باندې الله لعنت ته هغه کله قبرستان له هر وخت شي پایم د الله لعنت بار بار مور بلال څو کنزل کې پایم د الله لعنت ته ته چې بل کنزل کې نو خامخا تعالی کې څو چې بریدونه وایي رسول الله فرمایي منار الارض پدم د الله لعنت چا چې د الله نشوار بل چا په نامه سبا کړه پاغم د الله لعنت سوچ حیوان مشرکی پاغم د الله لعنت ته سیواره خسي کېدونه سوچ میتیږي پرې ګدرونه کې پاغم د الله لعنت وبو کې میتیږي همیشه چولاړي پاغم د الله لعنت رسول الله فرمایي چې کوم سړی زنانه سره د شار اندام رخوانه زنا جما کې پدم د الله لعنت ته ابن قیم مې ډېر نقصان ذکر کړی هغه مولا چې حق پټي پاغم د الله لعنت هغه زنانه چې سړو سره ځم مشابه کوي پاغم د الله لعنت هغه سړي چې رکو سره ځم مشابه کوي پاغم د الله لعنت په يهودو سوارم د الله لعنت ته چې دیو جمعهتون خواږي قبرونو خواږي جمعهتون جوړول دوی باندې لعنت ته ده آرام چې خوري پاغم د الله لعنت ته بدعتي سړي له سوګځي ورګي پاغم د الله لعنت ته صحابو له سو کنځل کوي پاغم د الله لعنت ته نورم ډېر څه اسباب شته نو ویلي وان عليك يقينا فتعالى الى يوم الدين تروز جزاء پورې یوم الدين مراد ورځ قیامت